الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې په تجارت کې او بیوع کې څومره مقدار پورې سړی ګټه کولی شي. نو د ګټې دپاره شریعت الله او رسول صحت نه دی مقرر کړی. شریعت ګټه د مارکیټ په حال باندې او گاک باندې پرېښودې ده. بس دې کې د بایع او د مشتری ترازی ده چې دواړه په څه باندې راضي شي جایز طریقې سره، او د مارکیټ او بازار کم ریټي بس هماغه طریقې سره سودا خرڅ شي، تجارت وکړي شي. ډېره ګټه هم سړی کولی شي، لږ هم کولی شي. دې کې یو اصول لی الله په خپل کتاب کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ایمان والا تاسو خپل مالونه د یو بل مالونه په خپل مابین کې په ناجایز طریقې سره مخوره. باطل طریقه هغه د سود طریقه ده، د رشوت طریقه ده، د غلا طریقه ده، د دوکې طریقه ده، هر قسمه حرامه طریقه ده. الا ان تكون تجارتا مگر دا کدا تجارت وی عن تراض منکم په ترازی او رضا سره ستاسو، یعنی بای مشتری په طرفین په راضی وی. یو پکې دا قانون شو. دویم دا چې په بیوعو کې غبن، دوکا او حرام طریقه او ذخیراندوزی بنوي. الله پاک سورۃ مطففین کې فرمایي ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. تول کې کمی کون کې د پاره د هلاکتي ځکه دوکه کوي، تول کمی. خلکو نه چې کله پیمانه اخلي پورا اخلي، لیکن کله چې چاله پیمانه ورکوي یا تول کوي نو کمی کوي. دا غلطه طریقه ده. بلکې عامل الناس کما تحب ان يعملوک، خلکو سره داسې معامله وکړه لکه څنګه چې ته غواړې چې تا سره هغې معامله وکړي. او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. د چا چې طاقت دی د دې خبرې چې خپل یو ورور ته فایده ورسي نو فایده دې ورسي ورته. نو په بیوعو کې، اغستو خرڅولو کې، تجاراتو کې دې کې شریعت صحت د ګټې نه دی مقرر کړی. دې کې د الله او رسول د الله پاک ډېر حکمتونه دي په دې کې چې الله او رسول په دې کې څه حد نه دی مقرر کړی. خو دومره دی چې د دوکې نه به سړی ځان ساتي، د حرام طریقې نه به ځان ساتي، غش به نه کوي او دارنګې ظلم به نه کوي. داسې ریټ باندې به شی نه خرڅوي چې هغه ظلمي زیاتي وي، دې نه به ځان ساتي. نور کو سړی ګټه لږه وکړي که ډېره وکړي نو دې کې څه ممانعت او ګناه نشته. بخاري او ترمذي کې راځي چې نبي صلی الله علیه وسلم عروه ابن جعد البارقي ته یو دینار ورکو چې لاړ شه په دې باندې بازار کې یو چیلې واخله. ناغه لاړو چاڼبین یې وکړو بازار کې، په یو دینار باندې دو واغېستې. لار کې چې کله راتلو نو یو کس ورسره میلو شو، دا یو په ما باندې خرڅ که په یو دینار. نو یو یې په یو دینار خرڅ کړو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته چې راغی نو یو چیلې او یو دینار یې وله واپس راوړو، مغه دینار او چیلې. نبي صلی الله علیه وسلم د هغه نه تپوس وکړو چې دا دې څنګه چل وکړو. هغه ورته خپل حال بیان کو. نبي صلی الله علیه وسلم هغه دپاره د برکت دعا وکړه. او بیا د دې نه بعد صحابه کرام وی چې د به هره بیعه کوله، هر شی به یې اخیستو خرڅولو، ناغې کې به د ګټه کوله، تاوان به یې نه کو. الله پاک د په بیوعو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا په وجه باندې برکات اچولې دي. ګوره دلته کې 100% ګټه کړې ده، 100%.
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مغه دینار هم واپس کو چیلې مل راوستو دې ته 100% ګټه وي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه دعا وکړه نو دام جایز ده. دارنګه 100% نه زیاته ګټه هم کله کله کیږي. لکه بخاری کې راځي زبیر ابن عوام د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي دی او د ترور زیو او جنتی صحابي دی زیر ورته جنت شوی دی. هغه د مدینه په مضافاتو کې زمکه په 1,00,000 د باندې اغشته و درهمه 1,00,000 درهمه باندې زمکه اغشته و. لیکن داغه د شهادت نه بعد داغه زوی عبد الله ابن زبیر د پلار د قرضونو د دایګې د پاره هغه زمکه خرڅوله ناغه پشپاړس لکه باندې خرڅ کړه او د زمکه ته نور صحابه واغشته و. دلته د 100% نه زیاته نفع راغلی ده. خدا په دې شرط باندې چې غبن دوکا حرام طریقه ذخیره اندوزی دا بنوي او د دې دا مطلب هم نه چې هر بیع او تجارت کې د سړی دومره نه پوکي نه بعضو کې زیاته راشي بعضو کې کم راشي. دې کې به ته مارکیټ ته ګورې او د بای او د مشتری ترازی دې ته به ګورې. دې کې د الله پاک ډېر حکمت